خجی نن چې کوم ټاپک سٹارټ کو هغه د رایبوزومز د دې مخکې چې کوم موږ اورګانیز ډیسکس کړل په هغه کې انډوپلازمیک ریټیکولم او ګولجی باډیز او د هغه ډیټیل ډیسکشن موږ وکړ چې آیا ګولجی باډی څه ته وایي انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی نو څه ته وایي او موږ بیا دا سوچ وکړو چې آیا د ګولجی باډیز او د انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا جوړ شوی څه دپاره دی او د کار چې دی نو څه دی دغه شانتې نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د رایبوزومز اوس ګوره سمپل الفاظو کې دا رایبوزوم موږ لږ مخکې هم ډسکس کړی دی خو آیا د دې رایبوزوم چې دی نو مین کار څه دی آیا ځان له یو رایبوزوم هم پریزنټ دی آیا موږ سره چې دا رایبوزوم دی نو دی دا کار څنګه کوي او دی خدای پاک چې دی نو په دې سل کې دننه چې دی نو ولې ایښی دی او دی چې ایښی دی نو دی کې دننه داسې څه څیزونه دي چې هغه ما سره دا شیزونه جوړوي کم شیزونه جوړوي هغه به ډسکس کوو لومبۍ خبره خو دا که نه چې رایبوزومز ویلې کېږي زه تا نو لومبۍ به همغه شانتې لږ غوندې کې د دې چې دی نو هغه سټرکچرل اینډ فنکشنل ډیفینیشن وکړو چې تاسو ته پته ولګي چې او یاره دا ډیفاین کېږي څنګه بیا به د هغې نه پس چې دی نو ډسکشن کوو چې او یاره ما سره چې کوم دا رایبوزوم پریزنټ دی کې دننه داسې څه څیزونه کومه کارخانه په دې کې دننه چې دی نو روانه چې دا ټول کار کنټرول کوي فرست اف آل د دې رایبوزوم څه ته ویل کېږي ګوره دا موږ سره چې دی که نه دا موږ سره فیکټري ده د څه فیکټري ده دا موږ سره د پروټین د جوړولو یو فیکټري ده صحیح نه اوس د پروټین د جوړولو چې دا کومه فیکټري ده که نه په دې فیکټرۍ کې به لږ غوندې کې د دې سټرکچر ډسکس کړو نو که ته د دې سټرکچر دا خبره خو بس ځان ته یاد ساته چې آیا دا موږ سره فیکټري ده د پروټین جوړولو اوس پروټین ولې امپارټنټ دي څه دپاره پروټین جوړېږي دا خبرې الریډي موږ ښه ډېرې ډسکس کړې دي بیا به هم ډسکس کوو خو دا موږ سره فیکټري ده د پروټین جوړولو په دې کې څه جوړېږي پروټینز پکې جوړېږي ښه جي چې د دې کې پروټین جوړېږي نو آیا د موږ سره سټرکچر څنګه دی نو د سټرکچر موږ سره ګرینیوز لایک سټرکچر د ګرینیوز لایک سټرکچر څه ته ویل کېږي دانېدار ټایپ سټرکچر دی او که دا خبره تاسو ته یاد شي نو پر رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې موږ دا خبره کړې وه چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم ته رف انډوپلازمیک څه ولې ویلې کېږي بیکاز د هغه د پاسه ګرینیول لایک سټرکچر پریزنټ وي ښه نو دا موږ سره رایبوسوم چې دی دا ګرینیول لایک سټرکچر دی فیکټري اف پروټین دی او دا به موږ سره پایدلي کېږي په کوم یو کې دا به په یوکریوټیک سیل کې وي او په پروکریوټیک سیل کې به وي مطلب چې په کم کې ما سره ټرو نیوکلیس شته په کم کې ټرو نیوکلیس نشته په دواړو کې به ما سره څه وي رایبوزومز پریزنټ وي دا خبره خو کلیر شوه بله خبره دا چې پریزنټ ان د نیوکلیولس یا فریلی ان د سایټوپلازم چې کم ما سره رایبوزوم دی فیکټري اف پروټین دی ګرینول لایک سټرکچر دی په پروکاریوټ او په یوکاریوټ کې پریزنټ دی نو دی به په دې سیل کې دننه کم ځای کې پریزنټ دی نو دی به په دې سیل کې دننه یا خو به په نیوکلیولس کې پریزنټ دی کم چې د نیوکلیس انر پارټ دی په هغې کې به چې دی نو پریزنټ وي او یا به دی په سایټوپلازم کې چې دی نو پریزنټ وي په دوه ځایونو کې به په نیوکلیولس کې او په سایټوپلازم کې به دی پریزنټ وي چې کم په سایټوپلازم کې دی هغه به فری وي فری مینس چې هغه باندې څه چې دی نو څه باونډیشن نشته څه بارډر د هغه نشته به فریلی په سایټوپلازم کې چې دی نو موجود وي ګرځي به ښه او بل به موږ سره وي په انډوپلازمیک ریټیکولم باندې اټیچ موږ دا خبره ډسکس کړې وه نو درې ځایونو کې شو یو به نیوکلیس کې وي یو به سایټوپلازم کې وي یو به په انډوپلازمیک ریټیکولم کې چې دی نو دا شیزونه موجود وي اوس دې ځای کې امپارټنټ خبره دا ده که نه چې د دې چې کله موږ ډیفینیشن کوو نو تاسو به سمپل څه ووایئ چې رایبوزوم از ا ګرینیول لایک سټرکچر ویچ از پریزنټ ان د سیل ټو ټایپ اوس دې ځای کې سیل راغی که نه نو ته دویمه خبره څه وکړي چې ribosomes are present in the eukaryotic and prokaryotic cell and what is the function of ribosome ribosome will work as a factory of protein which will produce the protein in the cell for many functions ठीक दा bya wata suwe che ribosomes are present within the cell in three areas in nucleolus in cytoplasm in endoplasmic reticulum in nucleolus freely in the cytoplasm and attached with the endoplasmic reticulum which is called رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم سره اټیچ دی هغې ته به څه ویلې کېږي رف انډوپلازمیک ریټیکولم نو دا خبره خو دې ځای کې کلیر شوه بلکل دې کې چې دی نو څه شته دی نه اوس په لږ غونډې کې د دې چې کوم هغه امپارټنټ خبرې دي چې هغه مونږ ته ښودلې کېږي نه بس هسې پې مونږ چې دی نو تېرېږو په بک کې هم چې دی نو هسې بې څپې تېر شوي دي 2 سب یونټس دي صحیح نه 60s او 40s په دې به ځان پوهیو سب یونټ څه ته وایي سب یونټ دې ته وایي که نه چې یو غټ شیز دی صحیح ده
فار ایگزامپل دا یو رایبوزوم دی، په دې کې چې د دې دا کمپارټ دی، د دې چې دا کمپارټ دی، د دې چې دا کمپارټ دی، دې ته څه ویل کېږي؟ سب یونټ ویل کېږي. مطلب چې یو غټ شیز د هغې چې کوم ورکوټې پارټیکلز دي هغې ته څه وایي مونږ؟ هغې ته مونږ وایو سب یونټس. اوس دغه سب یونټس په دوو قسمو کې دی، یو ته وایي 60s، یو ته وایي 40s. د دې 60 څه مطلب دی، د دې 40 څه مطلب دی، د دې s څه مطلب دی، دلته د دې s څه مطلب دی. دا ضروري خبره ده، خو راځو به دغې خبرې له بیا رستو دې ځای کې چې کومې کوېسچنې دي. لومبۍ به مونږ راشو 60s ته. 60s سب یونټ ته به ووایو چې په رایبوزوم کې ما سره دوه سب یونټس دي، 60s 40s. چې کوم 60s دی که نه، 60s سب یونټ رایبوزوم، نو په دې کې به ما سره څه باینډینګ سایټس وي. باینډینګ سایټ پېژنې؟ باینډینګ سایټ دې ته وایي که نه چې که لیټ سې دا ما سره یو رایبوزوم دی، صحیح ده، نو په دې کې به داسې ایریاز وي چې په هغې باندې به RNA راځي او به دلته کې باینډ کېږي، یو ځای کېږي به. مطلب که زه ووایم چې د دې مارکر باینډینګ سایټ چې دی نو کم یو دی، نو یو باینډینګ سایټ دا دی چې دا دې ځای کې دلته د سره داسې را یو ځای کېږي. نو دغه شانتې د رایبوزوم به څه وي؟ څه باینډینګ سایټونه به وي، څه داسې ځایونه به وي چې په هغې سره به شیزونه اټیچ کېږي. اوس راځو به په 60s سب یونټ کې باینډینګ سایټ په ما سره د دوو شیزونو دی، یو ته وایي ټرانسفر RNA، یو ته وایي میسنجر RNA. ټرانسفر RNA څه ته ویل کېږي؟ نوم نه ظاهره ده. RNA او د دې ډسکشن ته نه ځو، هغه بیا په نیوکلیس کې چې دی نو ډسکس کوو چې DNA واټ از DNA RNA او د دې فنکشن څه دي. ټرانسفر RNA دې ته وایي که نه چې هغه به ټرانسفرینګ کوي، شیزونه به وړي راوړي. صحیح ده، څه به وړي راوړي مخکې راځو دلته کې چې دی نو وایو. میسنجر RNA به څه کوي؟ په میسنجر RNA کې به انفارمیشن موجود دی. د څه شي انفارمیشن؟ چې کم یو کار کول غواړي، څه شیز جوړول غواړي او څه زمونږ باډي ته سیل ته چې دی نو پکار دی. دوه مین خبرې شوې. ټرانسفر به وړل کوي اینډ میسنجر RNA به ما سره څه کوي؟ شیزونه به چې دی نو هغې کې چې کوم انفارمیشن دی، جینیټک انفارمیشن، هغه به کیری کوي. صحیح ده. اوس ګور راځو ټرانسفر RNA دلته کې وي درې پرزنټ دي. ته یو ته A سایټ، P سایټ او E سایټ ته زما په خیال مو ذهن نه وته چې کم درې سایټس دي، خو یو A دی، یو P دی، یو بل دی. خیر تاسو بیا چې دی نو لږ غوندې کې سرچ کې ډېر ډیټیل ته نه ځو، د هغې په دې لیول دومره کافي ده. نو باینډینګ سایټ درې دی، ټرانسفر RNA، میسنجر RNA. ټرانسفر RNA دپاره درې باینډینګ سایټ دي، د میسنجر RNA دپاره یو باینډینګ سایټ دی. مطلب دا چې دی که دا فار ایگزامپل 60s سب یونټ دی که نه، نو دلته به درې باینډینګ سایټ وي د چا؟ د ټرانسفر RNA. په دې باینډینګ سایټ باندې به څه اټیچ کېږي؟ ټرانسفر RNA. صحیح ده. اوس ګوره دې ته خبرې به کوو. 40s سب یونټ کې به ټرانسفر RNA هم یو باینډینګ سایټ وي او د میسنجر RNA به هم یو باینډینګ سایټ وي. دا باینډینګ سایټ څه کار کوي دا به ډسکشن کو، خو صرف دلته کې چې دی نو دا یاد وساته، دا خبره یاد وساته. پروسس ته بیا چې آیا دا ښه د رایبوزوم نور هم ډېر فنکشن دي. ګوره یو کس چې پروټین جوړوي که نه، صحیح ده، نو د هغه به ګروت کې هم کاري، د هغه به ډیویژن کې هم کاري، د هغه به چې دی نو په بلا شیزونو کې هوموسټیسس کې به هم کاري، خو مین کار د پروټین جوړول دي. نو هغه فنکشنز ته چې دی نو نو د رایبوزوم د جوړېدو چې دی نو د پروټین د جوړېدو درې پروسیسز دي. یو ته وایي انیشیشن، یو ته وایي الانګیشن، یو ته وایي ټرمینیشن. صحیح ده. دا درې پروسیس دا نومونه هم صرف یاد ساتئ، نه دې نه به تا ته چې دی نو کلیر شي. انیشیشن څه ته وایي؟ یو بانډ، یو کیمیکل ریاکشن سټارټ کېدل د پروټین سنتھسس دپاره. الانګیشن بانډز جوړېدل، صحیح بانډونه جوړېدل چې هغې باندې ما سره څه جوړ شي؟ پروټینز چې دی نو جوړ شي. ټرمینیشن څه مطلب؟ چې بس تا سره یو بانډ چې دی نو جوړ شو او هغه بیا چې کم ځایونو کې ما سره پکار دي هلته چې دی نو ځان رسي، هلته چې دی نو هغه پروټینو رسیدلی کېږي. چې هغه هلته ورسیږي نو کار به ټیک کېږي. نو دا ما سره درې هغه پروسیسز دي چې انیشیشن، الانګیشن اینډ ټرمینیشن. په دې باندې کلیر؟ دومره څه ګرانه خبره نه ده. بیا 2 ټایپس دي ما سره د رایبوزوم، یو ته وایي فری رایبوزوم، یو ته وایي ممبرین باونډډ رایبوزوم. اوس زه تاسو نه یو سمپل چې دی نو تپوس کوم، ته ما ته دا ووایه چې کم یو شیز په نیوکلیس کې دننه پریزنټ دی، د دنه به څه ممبرین راته ووي که نه؟ نو بالکل به ترې راته ووي. اوس چې کم انډوپلازمیک ریټیکولم کې کم رایبوزومز اټیچ دي، نو د دې په ممبرین کې نښتي دي که نه، نو هغه ما سره رایبوزومز چې هغه په ممبرین کې بند وي دې ته وایي ممبرین باونډ رایبوزوم. او چې کم ما سره فری وي چې په سایټوپلازم کې په خپله ګرځي راګرځي، صحیح ده،
دې ته څه وایي فري رایبوزوم. بس دغه دوه فرقه دي په دې کې. اوس راځو لږ شانتې کوېسچن ته. د دې څه کوېسچن ته راځو؟ هغه کوېسچن ته چې دی نو راځو کوم چې امپارټنټ دی چې د لاجیک بیهایند ایس سب یونټ. ګوره همیشه تاسو چې کله یو کار کوئ که نه نو دې کې یو څو کوېسچنې جوړوئ خامخا چې آیا لیټ سي رایبوزوم دا شیز جوړوي که نه دا دې څنګه جوړوي؟ دې کې اخر داسې څه چې دی نو موجود دي او د دې ایس پکې لا څه مطلب دی. صحیح ده؟ د دې یونټ پکې لا څه مطلب دی او د دې 60 پکې لا څه مطلب دی او د دې 40 څه مطلب دی. نو په دې شیزونو باندې کوېسچنې جوړېدل ضروري دي او دا تاسو د خپل ټیچرز نه کوئ هم چې آیا تا چې ماته دا رایبوزوم وښو که نه نو دا رایبوزوم دا پروټین جوړوي څنګه ماته ایکسپلین کا. که په پیپر کې راځي او که نه راځي تا ته د بالکل په اسانو الفاظو کې ایکسپلین کی. یاره تا ته د په بورډ کې لیکي نه خو چې تا ته ایکسپلین کی چې او یاره د دې شیزو دا مطلب دی. بیکاز که ته د خپل ټیچر نه کوېسچن نه کوې نو داسې استادان هم وي چې هغوی بس درته ښه پته ده چې هغوی صرف او صرف چې دی نو رټه او بس تا ته چې دی نو یو کار بس روان کړي صرف هغه خپله سیلري حلالولو دپاره کار کوي خو په دې باندې حلالېږي هم نه. دا مونږ چې څنګه سټوډنټ ته چې دی نو سبق ښایو نو کوېسچن ضروري دی. کوېسچن دې وکړه د دې استاد نه دا کوېسچن چې یاره ته چې ما ته دا شیز ښیه د دې په میکانیزم ما پوه کړه دا ټول کلاس د دې په میکانیزم باندې پوه کړه. دا خو به زه هم په بک کې وګورم چې یاره رایبوزوم دا دی او رایبوزوم دا دی او رایبوزوم هغه دی. صحیح نه؟ نو چې تا دا کوېسچن کلیر وي. اوس ګوره راځو لاجیک بیهایند ایس یونټ. what is sedimentation, why 40s and 60s, what is the history of the Swedberg's units. ګوره دې ځای کې همیشه دپاره چې دی نو دا خبره یاد وساتئ. لومبۍ خبره دې ځای کې مونږ څه کړې ده لاجیک بیهایند ایس یونټس. ایس یونټ ویل کېږي سویډبرګ یونټ ته. سویډبرګ یونټ استعمالیږي د سیډیمنټیشن لپاره او سیډیمنټیشن څه ته وایي چې یو سلوټ او سالوینټ ته راواخلي لکه تا چینی او اوبه راواخیستی او هغه تا په سنټریفیوج کې چې دی نو واچولې او هغه تا تو کړو او چې کله هغه تو کړو او په هغې کې چې کوم هغه پارټیکلز دي هغه لاندې کېناستل سیټل ډاون شو دې ته وایي سیډیمنټیشن. اوس په څونه ټایم کې دا چینی یا دا تا چې کوم پارټیکل په دې کې اچولی دی دا په څونه ټایم کې سیټل ډاون شو کېناستل لاندې کېناستل بالکل بیل شو دې ته سیډیمنټیشن کوافیشنټ ویل کېږي. په خبره باندې پوه شوې؟ که بیا هم نه پوه خیر دی لږ غوندې کې 3D انیمیټډ ویډیوز به وګورو بیا ته ایکسپلین کوم. ایس یونټ څه مطلب دی؟ سویډبرګ یونټ. سویډبرګ یونټ د څه دپاره استعمالیږي؟ د رایبوزوم دپاره. د رایبوزوم دپاره ولې استعمالیږي؟ ځکه چې دا یو سټینډرډایز یونټ دی د څه دپاره؟ د سیډیمنټیشن دپاره. او سیډیمنټیشن پروسس څه ته ویل کېږي؟ چې کله یو پارټیکل ته راواخلي او هغه ته په سنټریفیوج باندې چې دی نو واچي او هغې چې دی نو د هغې چې کوم پارټیکلز دي هغه سیټل ډاون شي او هغې کې چې دی نو بالکل د هغه هر څه نه بیل شي او لاندې کیني په هغه سلوشن کې نو دې ته سیډیمنټیشن ویل کېږي. په دې خبره باندې کلیر شوی؟ اوس ګوره دې ځای کې خبره چې کوم دا ایس یونټ دی که نه دا رسۍ سټینډرډ یونټ دی دا د دې سیډیمنټیشن سټینډرډ یونټ دی. مطلب دا که نه چې ټیپیکل چې کوم پروټین دی ټیپیکل پروټین مطلب دا چې یو عام پروټین په هغې کې به څومره چې دی نو سویډبرګ یونټس وي. سویډبرګ یونټ مطلب دا چې په هغه کې به 1 نه واله 10 پورې سویډبرګ یونټ وي. دا سویډبرګ یونټ د څنګه راوویسته دا د سیډیمنټیشن په بیس باندې راوویسته چې کله دا یو پروټین راواغېسته او هغه سنټریفیوګ کړو او د هغې نه چې دی نو ده وکتل چې اره دا ما سره په دونه ټایم کې کېږي په دونه پروسس کې کېږي او د دې شیپ او سایز چې دی نو دومره دی نو ده وله څه ورکړه چې یاره دا سویډبرګ یونټ چې دی د ما سره څه دی 1 to 10 دی. یار د هر یو شیز دپاره خپل یونټ وي که نه د واټ دپاره خپل یونټ وي. د په فزیکس کې څومره یونټ تاسو چې دی نو وایي دغه شانتې د دې دپاره هم چې دی نو دا یونټ دی. اوس په دې باندې خبره سویډبرګ یونټ چې کوم که نه دا د څه دپاره راوویسته دا مونږ سره د دې دپاره راوویسته چې آیا دوی د رایبوزوم کتو نو څه رایبوزومز داسې وو چې په هغې کې 40s وو او څه داسې وو چې په هغې کې 60s وو. مطلب د دې خبرې څه دی؟ د دې خبرې مطلب دا دی چې کم سب پارټیکلز وو د پروټینز چې کم د رایبوزومز سب پارټیکلز وو سب پارټیکلز نو په څه کې چې دی نو 40 پروټینز وو او په څه کې چې دی نو 60 پروټینز وو. په خبره باندې چې دی نو رسېدی څه داسې وو چې په هغې کې 40 پروټین او څه داسې وو چې 60 پروټین وو.
نو دوی دوی د وې چې کوم ما سره دوه ټایپ اف رایبوزوم دي په یو کې چې دی نو ما سره سب یونټ څومره دی 40 دی په هغې کې سویډبرګ یونټ څونه دی 40 دی او په یو کې ما سره 60 دی مطلب د دې شیپ د دې سایز د دې سټرکچر بدل دی او د دې یو سایز ان سټرکچر چې دی نو بدل دی ولې بدل دی د دې په شا هم چې دی نو پوینټ دی لاجیک دی دلته 60 ولې دی او دلته 40 ولې دی هغه ځکه دی چې موږ دلته کې وختي یو خبره وکړه ټرانسفر آر ان ای او مسنجر آر ان ای زما په خیال چې دی باندې به چې دی نو کلیر یې که کلیر نه مې زه ته بیا ایکسپلین کوم چې لاجیک بیهایند اس یونټ څه دی دا اس اس دا خبره کم ځای کې راغله 60 اس او 70 اس نو ته به سمپل ډیفاین وکړي چې یاره جی دا مونږ سره داسې کار و چې دی سیډیمنټیشن وکړو سیډیمنټیشن څه ته ویل کېږي هغه پروسس ده چې دوی سیډیمنټیشن وکړو نو سیډیمنټیشن دپاره دوی به چې دی نو یونټ راویسته پس به ایکسپلین کوو که نه نو دوی هغه ایکسپلینیشن دپاره یو سویډبرګ یونټ دا یو کس و اصل کې دوی یو سویډبرګ یونټ راویسته دوی هغې نه ډیفاین کړه چې ما سره 40 اس او 60 اس پروټینز پریزنټ دي چې کوم 60 اس ته هغې له دي 60 ورکو چې کوم 40 دي هغې له 40 ورکو او دا صرف 40 کې 40 پروټینز نه وي بیا لږ ډیټیل ته ځي خو بیا اصل کې انسان نه هېرېږي په دې 40 کې اصل کې څه مسنجر آر ان ای وي څه ټرانسفر آر ان ای وي او څه پکې اماینو اسیډز دا ټول رایوځای شوي ټیک ته پروټینز نو د هغې نه 40 جوړ شي دغه شان دی په 60 اس کې څه ټرانسفر آر ان ای مسنجر آر ان ای دا شیزونه رایوځای شي چې کله دا شیزونه رایوځای شي نو دوی ورته وایي چې یاره دا 40 اس دی دا یو چې دی دا 40 اس دی او دا یو جي 60 اس دی په خبره باندې چې دی نو رسېدی چې کله دی ورته دا ووایي نو دی دا په ډیوایډ کړه په 2 پارټس کې صحیح ده نو چې اوس کله هم تا نه څوک تپوس وکړي چې آیا جی دا 40 اس ان دا 60 اس چې دی نو څه مطلب دی نو د دې دا مطلب دی چې سویډبرګ یونټ اوس په راشو څه ته 60 اس ته 40 اس ته وختې مونږ یو خبره کړې وه وختې مونږ دا خبره کړې وه که نه چې یاره جی دا بایډنګ سایډ کې چې دی نو ټرانسفر آر ان ای یو کې 3 دی او بل کې چې دی نو بل کې یو دی یاد ساته همیشه لپاره که از فیکټری چې دی نو ته یو شیز واخلې که نه نو دا یاد ساته چې 40 اس رایبوزومز کې ما سره سیزونه کم دي که نه پروټینز ټرانسفر آر ان ای مسنجر آر ان ای پکې کمی دي که نه نو دی به څه چل کوي دی به ایز ا انیشیټر وي دی به ایز ا انیشیټر وي اوس ګوره وختې مونږ یو پوینټ چې دی نو ډسکس کړو د انیشیشن چې دی به یو پروسس انیشیټ کوي یو پروسس به سټارټ کوي دا انیشیټر به ما سره څوک وي 40 اس سب یونټ چې کله د پروټین سنتسس ته هر سامان برابرولي کړه لکه لیټ سیز ته لکه ما ته چې دی نو یو کارخانه په هغې کې سیزونه پکار دي نو هغه سیزونه جوړول دپاره خو به هم مشینان پکار دي که نه نو دا اصل کې هغه مشین دی دا 40 اس نه دی دا اصل کې ایز ا مشین کار کوي صحیح ده که نه او ما سره چې دی نو دی چې کوم دا مشین دا سامان وغیره برابري او دی به انیشیټ کوي که نه نو چې کوم ما سره ټرانسفر آر ان ای او مسنجر آر ان ای په 60 اس سب یونټ کې ده نو هلته دا شیزونه زیات دي که نه نو دی به څه چل کوي دی به پروډکشن کوي دی به څه کوي دی به پروډکشن کوي اوس دی به پروډکشن ولې کوي دا یو مین امپورټنټ کوېسچن دی ټرانسفر آر ان ای دلته 3 بایډنګ سایډ دی ګوره ټرانسفر آر ان ای به څه چل کوي ټرانسفر آر ان ای به ما سره اماینو ایسیډز راوړي څه به راوړي ما سره ټرانسفر آر ان ای چې کوم دا 3 بایډنګ سایډ دي دلته دی به څه راوړي دی به اماینو ایسیډز به راوړي اوس بل کوېسچن اماینو ایسیډز به د کوم ځای نه راوځي دا هم یو کوېسچن دی که چې آیا اماینو ایسیډز دا ټرانسفر آر ان ای چې دی نو راوړي نو دی د آر ان ای د رایبوزومز دا اماینو ایسیډز چې دی نو دلته د کوم ځای نه چې دی نو دی د کوم ځای نه دا سامان راوړي نو ګوره د دې ډفرنټ سایډز کې دي یو خو چې کوم په سایټوپلازم کې په خپله چې دی نو خپل جوړېږي دویم چې کوم آوټ سایډ دی لکه مونږ خوراک وغیره کوو که نه نو چې کله خوراک وغیره کوو نو چې کوم فار ایگزامپل په یو سیل کې د اماینو ایسیډز ضرورت دی نو تاسو ته خبره یاده شي سیمی پرمیبیلیټي د چا د سیل ممبرین صحیح نه نو دی به څه چلو کي دی به ورته ووایي چې یاره جی ماته د اماینو ایسیډ ضرورت دی نو دی به سیل ممبرین ته ووایي سیل سیګنلینګ به وشي چې کله سیل سیګنلینګ وشي نو چې بهر کم اماینو ایسیډ په دروازه ولاړلی به را انټر شي چې کله را انټر شي نو دا ټرانسفر آر ان ای به را ټرانسفر کي چاته دی او د جی 60 اس سب یونټ چې دا کم بایډنګ سایډ دی او چې کله دی راوړي نو دلته به
پروټین پروډکشن سٹارټ شي، پروټین سینتھسس به سٹارټ شي. زما به خیال چې دی کې نور د ایکسپلینیشن څه ضرورت چې دی نو پاتې نه شو. بیا هم که لیټ سی د یو کس چې دی نو څه کوېسچن وي او زما به خیال چې کوېسچن به چې دی نو ستاسو کم مین کوېسچن چې به وي هغه به وي د دې لاجک بیهایند اس یونټ سیډیمنټیشن اینډ 40 اس سب یونټ. نو د دې دپاره به تاسو آسان کار کوئ. آسان وروره د دې آسان کار څه دی؟ د دې آسان کار دی 3D انیمیټډ ویډیوز. دې کې ما خبره لیکلې وه خو پاته شوه چې پیپټاید بانډ جوړېږي. اوس دې کې پیپټاید بانډ ولې جوړېږي؟ دا ځانله یو کویلنټ بانډ دی نه. د ډسکشن ته دومره ضرورت نشته خو چې تا ته پته وي چې تا سره امینو اسید پلس امینو اسید جوړ شي نو هغې نه پروټین سینتھسس چې دی نو تا سره سټارټ شي. خو دغه ډسکشن ته نه ځو. واپس درته یو سمري وایم. بیا زه 3D انیمیټډ ویډیو ګوره چې څه ګورې ګوره او دا اوس ګوره. ویډیو دې بنده کړه، لیکچر دې وکتو، ډایرکټ لاړ شه وګوره. ځکه چې دا اوس موږ په هوا کې لګیا یو. صحیح ده که نه؟ هغې کې تا ته هر څه ښودلی کېږي چې آیا ما سره څه را روان دي څنګه. ښه اوس په چې دی نو لږ غوندې کې ډسکشن وکړو د رایبوزوم سمپل الفاظو کې. رایبوزوم څه ته ویل کېږي؟ ګرینیول لایک سټرکچر دی او پروټین سینتھسس کوي، پروټین جوړوي. 3 ځایونو کې پریزنټ دی. کم ځایونو کې جی پریزنټ دی؟ په نیوکلیولس کې، په سایټوپلازم کې، په رف انډوپلازمیک ریټیکولم باندې، په پروکاریات کې، په یوکاریات کې. 2 سب یونټس دی. سب یونټ څه ته وایي؟ واړه واړه پارټیکلز. صحیح ده؟ ښه جي واړه واړه پارټیکلز دی. کم 60s 40s. 60s کې ما سره چې دی نو بایندنګ سایټس دي. یو ټرانسفر آر ان اے دپاره، یو د میسنجر آر ان اے. ټرانسفر آر ان اے دپاره 3 دي، میسنجر آر ان اے دپاره یو دی. په چا کې؟ په 60s کې. په 40s کې ټرانسفر آر ان اے دپاره 1، میسنجر آر ان اے دپاره 1. صحیح ده؟ 3 پروسس په تھرو باندې چې دی نو رایبوزوم سینتھسس کوي د پروټین. انیشیشن، الانګیشن، ټرمینیشن. 2 ټایپس دي دا مونږ ډسکس کړل. فری رایبوزومز اینڈ ممبرین باؤنډ چې کم په سایټوپلازم کې فری ګرځي او څه په رایبوزومز کې چې څه په انډوپلازمیک ریټیکولم کې باؤنډ دي، په نیوکلیولس کې باؤنډ. اس یونټ سیډیمنټیشن او سویډبرګ یونټ چې دی نو څه ته ویل کېږي؟ نو اس یونټ یو سټینډرډ یونټ دی د سیډیمنټیشن دپاره چې یوز کېږي د دې دپاره چې کله یو پروسس وشي او د هغې چې کوم پارټیکلز دي هغه سیټل ډاون شي، لاندې کینې د سنټریفیوګ په مدد سره. نو دې دپاره مونږ یو یونټ استعمالو چې هغې ته سویډبرګ یونټ وي. دا سویډبرګ یونټ د کوم ځای نه راغی؟ دا چې دی یو ساینټسټ و، هغه چې دی نو زما په خیال سویټزرلینډ نه چې دی نو یو ساینټسټ و، هغه دا چې دی نو کړی خو خیر کنفرم کړه دا ما نه اوس ایر دي. سویډبرګ یونټ چې دی نو تا ته کلیر شو. هغه ته چې دی نو څه راغی؟ دی یو یونټ ورکړو. ټیپیکل په یو پروټین کې ما سره سویډبرګ یونټ که مونږ وایو نو څونه به 1 to 10 سویډبرګ یونټ به ما سره. او په رایبوزومز کې چې دی نو د 40 نه واله 50 پورې وي یا 30 نه واله 40 پورې وي چې کم سمال دی او لارج دی. صحیح ده؟ بیا ما سره چې دی نو بایندنګ سایټ دی. بایندنګ سایټ مونږ سره څه دي چې مونږ ویلو چې 3 بایندنګ سایټ دی. نو چې کم امینو اسید ټرانسفر آر ان اے به راوړي نه په دې بایندنګ سایټو باندې به څه کېږي؟ به داسې اټیچ کېږي. چې کله دا اټیچ کېږي نو دا اټیچمنټ د وجې به چې دی نو تا سره رایبوزوم ته امینو اسید میلاویږي، هغه به پیپټاید بانډ جوړوي. چې پیپټاید بانډ جوړېږي پروټین سینتھسس به جوړېږي. کلیر؟ ښه اوس کوم څه کوېسچني بیا هم کومنټ کې ویلی شئ، بیا هم تپوس چې دی نو کولی شئ. د دې نه بس چې کوم مونږ سره ټاپک راځي که ده هغه ستاسو په بک کې دی پلاسټیډ ځم. خو زه وایم چې زه دا پلاسټیډ پرېږدم. وی ولې؟ هغه ځکه که نه چې دا پکې هغه مونږ د څه وایو دا پکې لږ داسې د پلانټ سره ریلیټډ دی. نو زه یم چې اوس مونږ الریډي هغه شیزونه سټارټ کړي دي کوم چې مونږ سره لکه مطلب دا هم پلانټ سره ریلیټډ و خو لکه مطلب هیومن سیل ریلیټډ. صحیح ده؟ خیر ګورو چې څنګه هم چې دی نو مونږ کنټینیو کړو. د دې باره کې څه کوېسچن مي هغه تاسو 3D انیمیټډ ویډیو خامخا چې دی نو وګورئ، په هغې کې به درته خامخا چې دی نو کلیر شي. او یو لاست خبره دلته کې چې دی نو ډسکس کومه او دغه خبره چې ګرمي ده. صحیح ده؟ نو چې ګرمي ده نو خبرې به لنډو کې راټولو خو څوک مجبوري ده زده کول پکار دي تاسو دپاره. امپورټنټ یو خبره دا کوم، رایبوزومز دومره غټ کار کوي که نه؟ زمونږ د سیل هر یو شیز پې روان دی او که نه دی روان. لږ سرچ آوټ وکړه د سیل په باره کې الله پاک څه ویلي دي، څه قرآنک ورسز یا داسې څه اسلامیک ریلیټډ شیزونه د دې ریلیټډ موجود شته؟ نشته. یو آیات دی چې په هغې کې ویلي کېږي مانه ایر دی
کلیر کټ ویم. خلاصه ماته صرف یاده ده چې وی الله پاک داسې څیزونه ویني چې وی هغه تاسو نه وینئ، هغه تاسو ته پته نه لګي. ټیک ده، که د نن نه مونږ یو 1000 سال مخکې لاړ شو، 1000 سال څه کوي کله چې مایکروسکوپ نو دا څیزونه مونږ لیدل نه م لیدل، مایکروسکوپ په ذریعه مونږ لیدل. خو مونږ ته مخکې نه ویلي شو چې دا څیزونه شته چې هغه زه وینم خو تاسو یې نه وینئ. اوس مونږ ته دا د ښکاري که نه، نو دا یو ساین دی، دا یو کلیر کټ مونږ ته اشاره ده چې الله پاک مونږ ته څه ویل غواړي، څه کلیر کټ میسج راکول غواړي. دا اوس دلته دا کاته روانه ده. کیدای شي نور هم د دنیا داسې څیزونه چې کیدای شي نه بلکې وي به چې هغه مونږ نه دي لیدلي، هغه مونږ چې دی نو نور هم ډسکوریز چې دی نو کوو. نو لږ غوندې کې دا کتل هم ضروري دي چې الله پاک ساینس څنګه ډیفاین کړی دی. کم از کم 1100 آیاتونه چې دي هغه په قرآن مجید کې د فزیکل فینومینا ریلیټډ دي چې آیا اسمان څنګه، ځمکه څنګه، دا خاوره څه شیز دی، دغه شانتې باران کېږي، دا ټولې خبرې ډسکس کېږي. په دې به ځان له یو ډسکشن کوو. دا لږ غوندې کې دا چپټر وغیره چې دی نو ډسکس شي. الریډي ما په دې باندې ریکارډینګز کړي دي، هغه به چې دی نو هم اپلوډ کوم. خو هغې کې به صرف دا ډسکس کوو چې آیا لږ غوندې کې د ایمان هغه تقاضا هم ده. ماډرن دور دی، ته چې یو کس سره کښېني نو هغه له جواب ورکول هم ضروري دی چې ستا په اسلام باندې کوېسچن اوچتوي که نه، نو چې ته ایز مسلمان یا ځان ته مسلمان وایې نو ځان له به جواب ګورې. که ته وایې چې یاره پرېږدې نو بس بیا خو ستا خپل دین باندې چې دی نو دغه چې دی نو نشته. نو چې ته یې ته ځان ته مسلمان وې نو بیا به د هغې دپاره څه ګورې؟ آنسر به ګورې. دا په تا ذمهواري ده. که ته د ساینس سټوډنټ دی تا نه به د دې تپوس کېږي چې ته د ساینس سټوډنټ وې، تا له خدای پاک دا موقع درکړی وه چې ته سپیشیالټي په دې کې وکړه او تا زما دین باندې چې دی نو کوېسچن یې اوچتېدی او تا د هغې جواب نو کړی. ولې دی نو کړی؟ صحیح ده. انشاءالله دا شیزونه به هم ډسکس کوو. السلام علیکم.